دینا رسالت طریقہ پکوانے خواہ چیزی کی رسولے زدلے ہو بابا پتہ نبوئی گی چیزر دینوں کما گزر دنیاوں کما مازان در دین گھٹا اکڑا در دنیا گھٹا میں اکڑا وکینا سم پاسے دم وفلا گی دا حریص فخیر حریص فائدہ باندے پوہ نشون وبیار وقل من خلق آئی اوکار گئی نو اول سوچ گئی چیزے اوکار کون نداغی بما تا دنیا گھٹا و خیر را رسی او کنما تباد آخرت خیر او گھٹا را رسی بیادا کار دا پارا لاری گوری اسباب گوری آئی کی جکم موانی نو اغل رکھئی کمکل سڑے کار اول گئی او سوچ رستو گئی چمال آلی زالی کولی دانولی میوالی زان میں کرون داماد صرف آرہ کون بیاور تا پتہ نہیں چیزما مقصد سو دا سے پدیز آئی کی زمانگا مرگرود اللہ کتاب خودم چاز داکو او چاوی پائی کے مقصد صرف او صرف داو چه زمان رب زمان رضاشی او دا زمان ذریعہ میں جات اگردی ما قرآن زدکڑے خوزی بلت ازدکم او بلت اوخیر نو اگا بے بلت اوخی اگا بے بلت قرآنی کریم اوخی او بدیوان پروردگار عالم خوشحالی ندابہ زمان ذریعہ نجات اگرزی آئندہ جوان آوہ زمان بہتر شی آوہ بخشی ربا پیرانا رضاشی او داوہ زمان کامیابہ ذریعی پدی سلسلہ کی مرگرو دا اللہ کتاب خودے اختتام دورہ سے دا پائی کی مالم دعوت راکر تاثلیم دعوت درکر تاسوم د خپل خپل کورونه وختي روان شوی تکلیف هم کړي کرایې نه ګوري کلام کړي مونږ هم راغلیو خو په دې مقصد چې زموږ رب زموږ رضا شي او الله دې کی داسې چې دا د الله د رضا سبب وګرځي اللہ نے زمان اپنے نام آغا الفاظ وباسی چار زمان ذریعہ نجات اگرزی اور تاثر علم اللہ توفیق در کی دا عمل کونو سرز منگا نجات اور کامیابہ اگرزی مخلوق چلے کلمہ اللہ پیدا کرے نوردی مخلوق در رشد ہدایت پارا انبیاء علیہ السلام را لے گل دا انبیاء علیہ السلام با نہایت پاک نہایت برگزیدہ اور بہترین داغا دور اور داغا زمانے خلق باو اور دی انبیاء علیہ السلام با پاک اخبر عمل پریکٹیکلی خلق دا خیلا چار عمل گئی دی انبیاء علیہ السلام سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ختم شوا اور داہین بعد بوقت وقت اللہ پرس علماء پیدا کر داہت پرس علماء با جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقش قدم باند روانو اگر سے دا معصوم نو دا با گناہگار خلقو و تابدار دا انبیاء علیہ السلام با و داغی پلار باندی بروانو نوائی بخار کو تاغا لارا خیلہ چگہ با انبیاء علیہ السلام خیلہ کتابنا اللہ علی گلیو
تورات را لګلو، انجیل را لګلو، زبور را لګلو، ابراهیم را لګلو، اخر کې قرآن کریم راولې. او په دې الله رب العزت دوه اهمې خبرې وکړې. یو دا چې خپل خالق وپېژنه، خپل رب وپېژنه، خپل اله وپېژنه. دویم یې دا وکړل چې ته انسان یې، نو ته انسانیت وپېژنه، خپل عزیزان، خپلوان او انسانان او د هغې نه علاوه د نورو حقوق وپېژنه چې د هغوی حق څه و. چا چې خپل خالق او اله وپېژنده، چا چې انسان او انسانیت وپېژنده، نو هغه کامیاب شو، هغه کامیاب د دنیا نه لاړل. چا چې خپل خالق او اله نه پېژنده، نو هغه تباه او برباد شو. او چا چې انسان او انسانیت ونه پېژنده، نو هغه هم لاړل او تباه او برباد شو. هغه که په هره جامه کې راغلی و، که هغه د بوډا په جامه کې و، که هغه د امي په جامه کې و، که هغه د خان او د نواب په جامه کې و، او که هغه د یو بادشاه په جامه کې و. و چې کله هغه خپل خالق او اله ونه پېژنده او هغه انسان ونه پېژنده، انسان تاوان سره لاړ، خسران سره لاړ، ته خوار یو. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. الکیس من دانا نفسه، اخیار سره هغه څوک دی چې هغه ځان پېژنده، وعمل لما بعد الموت، عمل یې وکړ د هغه حالت دپاره چې هغه د مرګ نه بعد راتلونکی دی. ځان یې وپېژنده، ځان سره حساب وکړه، او هغه ژوند له عمل وکړ چې هغه د مرګ نه بعد راتلونکی دی. نو هغه هوښیار دی. او کمعقل هغه څوک دی چې هغه نه ځان وپېژنده او نه خپل اله وپېژنده. قرآن چې د اول نه تر اخره پورې وګورې، په دې دواړو حقوقو باندې روان دی. موږ اول کې سوره فاتحه وایو، موږ کې وایو لاس په نامۍ غی مخ قبلې دی. دې سوره فاتحه کې ته څه وایې؟ چاته ځان دې پې پویه کړی و. سوره فاتحه کې هم خالق وپېژنه او مخلوق وپېژنه. اول کی درد دا خی خالق وپېژنه، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول کی خپل خالق او مالک او رب وپېژنه. رب دے آغا اللہ چاہمی میرا بانا والا دے، خاص میرا بانا والا دے. آغا اللہ چاہا وعدان دے تو قیامت رازی داغا حمد سنا ہوایا. لاسے پنا ممانی خیئے مخدی قبلی تدے، نو اخبر خالق او اخبر مالک او اخبر رب پېژنه. ودې پېژنده نو د هغه حمد ثنا ووایه، د هغه صفتونه وکړه. موږ کې خو د موږ په مطلب خو ځان پوه دی که نه. حدیث کې راځي قسمت الصلاة بیني وبین عبدي، قسمت الصلاة بیني وبین عبدي. مزینی سورہ فاتحہ زما او زما د بنده میانس کې تقسیم ده. مطلب څه زما معرفت ده، څه زما صفتونه دي، څه زما مقام او حیثیت ده. نو څه د بنده
سوال د باندې تفصیل ده اول کې دا الله صفاتونه دي وګوره دا الله صفاتونه راړي الحمدلله لله کی الوهیت دا اشاره دا چې الله حاجت روا هغه ده خپل عقیده په دې باندې جوړه کا چې زما یو ذات سے چلا حاجت روا ده یو ذات سے چې زاغتا جلا فریاد کوم نو هغه زما سوال منظور ایه یو ذات سے چې زاغتا جاړه زما امداد کوي بیا الرحمن بیا الرحیم آپ میرا بانے دنیا کی سپیلہ رزق ورگئی خنزیر رزق ورگئی کافر رزق ورگئی تو الرحیم آپ میرا بانے ہم دے خبر خاص میرا بانے ہم دے قیامت بعد میں بیا خاص میرا بانے تو مومنانو خبر رال راغل نکلاو سا کله چې خپل مقام وکړو بیا د بنده مقام کوي چې بنده تاسو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم یوازې ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو یوازې ستا نه امداد غواړو د بل چا نه غواړو الله زما ضرورت دی زما حاجت دی ما پنی غلار باندې کلکا بل طرف دی د باندې عاجزي او د باندې احتیاج خود ته په موزان پوهه کنه یو ایمون په کوه دکان حساب په بګه کو نو ته دکان حساب څنګه یو ته په موزه پوهیږي کدا له سوچ کړي چې زه مسکو مو دیږي زه سوام تانا بیدی خون بیا در کو نو چه کلا نظام محتاج کر زمان مکلی خلق تیر شوئے خو اللہ کا دری ڈالیوی صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ کا دری ڈالیوی والا جتا پہ نام کرے تابع احسان کرو آسوکو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ زمانہ مخی نیکان بندگان دیر شوی انبیاء دیر شوی صدیقین و شهداء و صالحین دیر شوی اللہ دا غیلا ربان مکلکا اللہ طول یو شان دنو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سوچ سرا دا علم گمراشیو اللہ دا غیلا راتم خیا سوچ اگا ایران و پریشان چوی چاپ سلاشو دا چاو مرو اللہ دا غیلا راتم خیا تو سورہ فاتحہ کی درتا دا خالق حقوق او دا آغا حیثیت مخود دا بندہ درتا خود اس خالق آغا ذات دے چاگا سرائی سوک سنشی کولے پہر چاہ دورور دے غالب دے طاقتور دے اور طول آغا تا محتاج دی و عاجز دی نو دا قرآن بمیان گیس کے بیاد آغا صفتونا خیر چاگا سوک دے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو عزت ورکے چال جدے فغشی تو ذلیلہ کے چال جدے فغشی بِيَدِكَ الْخَيْرُ ستا لاس کی دی نفع نقصان إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تبار سے قدرت والائی آغا ذات دے چاگا خبر سیوتو نوائی نوائی وی یہابو لمن یشاو انافا ویہابو لمن یشاو ذکورا او یزوجهم ذکرانا و انافا ویجالو من یشاو وکیما
چاله زامنا چاله جوړه ورګي څوک څنګه رئیس نه ورګي دا نو خو هغه دا اختیار دی بل طرف ته مخلوق دی هغه محتاج دی عاجز دی خو د دې دواړو په شریکه یو دشمن دی چې هغه دشمن دومره ناکاره دومره بیکاره دومره ګنده چې هغه خالق سره هم پنجوي او د مخلوق سره هم پنجوي د خالق مقابله کوي د مخلوق مقابله کوي د خالق مقابله په دې کوي چې هغه سره شریک حصدار ګرځي او تا ورته لمسي نو د هغه ذکر چې کوي نو الله وایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير یقینا شیطان ستاسو دشمن دی دشمن ورته وایي چا چې دشمن ته دوست ویلی دی نو هغه تباه شوی دی دشمن ته به دوست نه وایي دوست ته به دوست وایي دشمن ته به دشمن وایي که دشمن ته دې دوست وي نو زما مهربان کوی ته به غورځولی یم که دشمن ته دې دوست وي ځان ته دې رانږدې کړ د یوه ډک نه دې راوسته تا به شرموي او تا به بې عزته کوي چا چې دشمن ته دوست ویلی هغه تاواني شوی دشمن ته به دشمن وایي دوست ته به دوست وایي اگه ته وایي نه زه ډېر ښه سړی کېږم چې دشمن مې نه یم نو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر ښه سړی کېدی شي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر هوښیار کېدی شي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر صبرناک کېدی شي نو د هغه زمانه کې درې قسمه خلک وو یو د هغه پیروکار چې په هغې ځان قربان و دویم هغه و چې هغه د هغه دشمنانو او ظاهري ولاړو چې هغې ته کافر وي او دریم هغه و چې هغه منافقان وو ظاهري ځان دوست او ملګری کو او دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې والي د هغه مقابلې کوله د هغه ته خلک لمسول هغه بدنامو په مختلفو طریقو باندې نو که ته پیروکار د پیغمبر نو ستا باره کې به هم خلک درې ډلې خدا به ته پېژنې څنګه نو د پېژنګلو لپاره بیا قرآن لارې وښیلې پېژنګلو ته چې امتحانونه به کې د الله ستا عبادت ته څه ضرورت و ته که ډېرې سجدې وکړې او ډېر مونځونه وکړې او ډېر روژې ونیوې د الله الوهیت کې څه اوچتوالی ستا په وجه نه راځي خو دا عبادت یې در باندې کېښوده سهار به وختي پاڅې یخ به یې اودس به کې مونځ به کې ماسپښین به یې کې مازدیګر ماښام به یې کې ماسخوتن به یې کې رمضان کې که ګرمي نو روژې به نه وي که پیسې درڅخه وي نو زکات به ورکړې او که نه پیسې ډېرې یا لږې نو صدقه کېښوده انفاق یې در باندې کېښودې چې دا به کې ولې دې کې پته لګي یو شاعر وایي جزا الله شدائدا کل خیر عرفت بعدوی من صدیقی الله دې مصیبت الله ډېر خیر ورکړي ما په دوست او دشمنو پېژندله عبدالرحمن بابا وایي دوست او دشمن به در معلوم شي ای رحمانه کله کله د غمونو باران ښوي نو دا تکلیفونه به راځي چې دوست او دشمن درته معلومیږي هسې خواري او د پایو مجنون وي او چې کله امتحان راشي نو پته لګي نو داسې دشمن چې هغه ستا هم دشمن دی او ستا د خالق هم دشمن دی هغه سره هم دشمني کوي سره دې چې کولی نه شي تا سره هم دشمني کوي نو چې کله قرآن کریم ختموي نو دا دواړه څیزونه درته ښیي یو دا چې خپل خالق وپېژنه
چې ستا خالق او ستا رب څوک دی دویم دا چې خپل دشمن وپېژنه نو اول صورت کې سوره اخلاص کې خپل خالق درته کوي چې خالق دې څوک دی او په دې کې صرف دا یو مسله ذکر کوي چې الہ ښایي حاجت روا ښایي چې ستا حاجت روا او ستا الہ څوک دی نو الله وایي قل هو الله احد الله الصمد زما پیغمبر ورته ووایه چې الله یو دی شان دا دی الله یو دی یا الله چې تاسو یې منئ نو هغه یو دی الله الصمد الله دې بې نیاز نیاز بنا نه دي نیولي الصمد ما یصمد الیه بالحوائج هغه ذات ته وایي چې هغه جنا فریاد کېږي مصیبتونو کې لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه یې پلار شته نه د چا زوی دی او نه یې څوک شریک شته ځکه سړی خو انسان یا د پلار نه مجبوره وي یا د زوی نه مجبوره وي یا د شراکتي نه مجبوره وي هغه د هېڅ چا نه دی مجبوره لم یلد ولم یولد نه د څوک پیدا دي نه د چا پیدا دی ولم یکن له کفوا احد نشته الله له په مثل الله یو تنه خالق درته خالق وپېژنه حاجت روا وپېژنه چې ستا حاجت روا څوک دی اوس چې کله دا مسله ذکر کړه دشمن درته کوي دشمن وپېژنه او دا چې دشمن د چا له ډېر چل ورځي کله کله په سړي باندې د دین په جامه کې د بې دینۍ کار کوي جامې د دین اچولي کار د بې دینۍ کوي او هغه په ځان پوهه نه یو په دې ملک کې څومره تاریخونه چې چلېدلي دي دین رامخې ته کي شاته هر نه چې ګوري نو هغه د بې دینۍ بیا خلک پې دوکه شي چې هغه دین دی هغه دین نه هغه بیا بې دیني هغه دین بېخکلي وګرځي دا همیشه دغسې نو هغه درته ښایي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد پیغمبر پناه غواړم په رب شلونکي باندې توره تیاره وشلئ او هغې کې رڼا راوخیږئ دانا وشلئ او هغې نه شین تیغ راوخیږئ من شر ما خلق د شر هغه څه نه چې پیدا کړي دي ما خلق یې وي که هغه ملا دی او که هغه پیر دی او که هغه خان دی او که نواب دی والله د هغې د شر نه وساته ومن شر النفاثات في العقد د شر په ګوونکو نه په غوټو کې پراپګانډي کوونکو نه مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه حسد ډېر ناکاره مرض دی اول ګناه چې انسانانو کې شوی نو هغه حسد او حسد چا کړی د آدم علیه السلام د پیغمبر زامنو دواړو قرباني پیش کړه د یو هغه قبوله شوه او د بل نه نو هغه چې د چا قبوله شوه هغه خو غرور ته کنځل نه و کړي بېعزتي والا نه وه کړې څپېړه یې نه وه ورکړې خو د ده هغه قبوله شوه د بل رور باندې ځای نه شوه نو راولګېده او هغه رور یې مړ کړه د حسد د لاسه لومبی ګناه چې انسانانو کې شوی نو هغه حسد او حسد دا په انسانانو کې را رواني حسدګر ټول عمر خپل زړه خوري دله داولي دي او دده داولي حسدګر ټول عمر د پردي مال حساب کوي د خپلې چاته ونه کړ بیا زموږ دې قوم کې خدا شی ډېر زیات دی یو سړي خوب لیدلی نو درې کویان دي او په هغې کې خلک دي اور بلیږي سوځي په دوو کویانو ملایکو لاړ دي نو چې دا خلک راخېږي نو هغه یې ټېله ورکوي بیا یې ورته غورځوي
په دې یو کوي ملایکو نشته خلقو ته نه راخیږي مولا راغی تعبیر را لو باسا مولا وته دې دوه کویانو کې چرته بل څوک دی نو چې هغه راخیږي ملایکې له ورګي بیا ورځي او دې یو کوي کې پښتانه دي لای ټلې ته دې خپل عمل خپل نه راکاږي پښتون ټول مری ځان ذلیل کړ یو بل راو ورځو دا یو نه چې بل د خیر رسوما خود بل خیر باندې کو نو دشمن لرته خو چې هغه شیطان دی دا غنه ځان ساتن ور پسې وای قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وبغمر ربنا ورم رب خلقو ربي وي زوارو کېما تاراله د مور سینا کی چې روانه کړي وا او خوراک نه پوهېدم چل راته تاخېلې رب الناس ملک الناس زمه خو اختیار مستاو واټار د خلقو الہ الناس بډایم ضرورت مې نه پوره کیږي لاس مې ریږي ریږي نظر کم شو وګونه کار نه کوي الہ الناس والله حاجت روان ته د خلقو زما حاجتونه تر سره کی الہ الناس من شر الوسواس الخناس کورو کې ما کزوان ما کبډای ما دشمن می یو دی هغه خناس شیطان الله دا هغه شر نه مې وساته الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه اچي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس هغه د پیریانو نه یو کده باندې نه قرآن سوره بهترین کتاب دی دنیا درله سمای او اخرت درله سمای دوستم درته کوي او دشمنم درته کوي خالق هم درته کوي او مخلوق هم درته کوي او زمون د قسمتي دا چې زمونږ خلکو د خدای کتاب نو زده کړي ودای مولا ته پرې خوده نو مولا سکارو چې تاسو قرآن خوده الا من شاء الله الله یو رڼا راوستا او قرآن خلکو راواغسته نن د قرآن درسونه عام شو زما محترم ورونو د خدای کتاب ته لاس واچو د خدای کتاب زده کوي دنیا به بهتر شي او آخرت به بهتر شي الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او الله زموږ تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ګورئ ان شاء الله د دې میاشتې په 23 تاریخ باندې بلکې 22 تاریخ باندې مازیګر زمونږه پنځګر کې اجتماع ده 15 لاکھ خلک کی کله دینم زیاتی نای د مسلمانانو راړي دي او علماء کرام راځي د لره لره نه غي بیانونه کوي ټول قرآن او سنت بیانونه هر یو چې پاسي د الله د کتاب نه بیان کوي سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي نو هغه 3 ورځې په 22 تاریخ باندې مازیګر مصیبه شروع کیږي او په 25 تاریخ باندې ان شاء الله بیا راسي 19 بجې 12 بجې دعا کیږي نو هم مرګري آیتا عوام راضی علماء راضی سیاسی خلق راضی او غیر سیاسی راضی بلی بسترې راړي کانټینونه یالته څه تکلیف نه او بیانونه اوري دا 3 ورځې دا غیر بارزان وسګار کوي او ټول مرګري راشي ان شاء الله ډېر خیر او فائدہ به تورسي او دعا وکړي اللهم صل علی سيدنا دعا وکړئ دا کوم مرګرو چې دا الله کتاب ختم کړي دي چا ته خودلې چا زده کړي دي الله دې ټول کورونه خیر او برکتونه ډکړي تاسو را مرګري چې تکلیف کړي دي کله دې علاقې دي او کله نور علاقو نه راغلي دي الله دې هر قدم د نیکای په تله کې واچي
او الله دې ټول اجر عظیم ورکړي دعا وکړئ چې څومره بیمارانی الله دې ورله شفای کامله ورکړي څومره مسلمانان وروڼه په جیلونو کې پراته دي الله دې په خوشحالو باندې خپل کورونو ته راولي او الله دې د هغوی راتلل د هغوی د کورونو دپاره زینت او د خوشحالۍ سبب وګرځوي د چا دشمنانو طرفګنۍ الله دې هغه په دوستۍ باندې بدل کړي په دې ملک باندې ډېر تکلیف تېر شو ډېر مصیبت تېر شو ډېرو خلکو ته تکلیفونه ورسېدل چا ته چې تکلیفونه رسېدلي دي مصیبتونه رسېدلي دي الله دې هغې ټولو رات دې مصیبتونو په الله کې جنت الفردوس ورکړي او الله دې خوشحالۍ ورکړي څومره شهیدان دي کاغه عوام دي کاغه علما دي الله دې هغې ټولو ګناهونه معاف کړي او الله دې هغه جان ښایسته کړي الله دې دې ملک کې بیا داسې فسادات نه راولي او الله دې همیشه په دې باندې خوشحالۍ راولي او الله دې د ملک د خوشحالو سره مخامخ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه